أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نئے درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ ہود پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 10 آیات نمبر 117 18 19 درې آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله چې نه فرمایي د دې او د پرونی آیات چې نو تقریبا دا یو سبق کوم خو د ټیم د کمی په وجه باندې بیا موږ چې نو هغه دا یو بل نه جدا کړل لګ نو الله جل جلاله چې دا خلک کله امر بالمعروف او نهي عن المنکر دوی ولې نه کولو د دوی د هلاکت ذریعه چې دی نو هغه هم دا جوړه شوله چې دوی امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه کوم. بیا هغې سره موږ چې نو هغه دا خبره وکړله یو خپل اصلاح دی اعمال صالحه دی او یو د نجات چې نو هغه عمل دی. نو د نجات د پاره چې نو صالح کېدل نه دی پکار بلکې مصلح کېدل پکار دی چې سړی په خپله هم نیک وي او نور خلق هم نیکی طرف ترابلی امر بالمعروف او نهي عن المنکر ورته کوي نو بیا به دغه خلکو دغه قوم ته چې نو هغه نجات میلایږي. خو که چېرته یو قوم په خپله نیک وي یو سړی په خپله ښي او دی مصلح نه وي صالح یي خو مصلح نه وي امر بالمعروف نهي عن المنکر نه کوي نو دا د خپل ذات د بچ کولو دپاره هم نه کافي کېږي چې کله د الله عذاب راځي نو بیا به پکې دی ګیر کېږي. مخکې پرون پې مونږ ووې زینب رضی الله تعالی عنها چې نو هغه هم روایت دی امهات المؤمنین نه ده. حضور علیه الصلاة والسلام ته دا عرض وکړو د الله رسوله افنهلک وفینا الصالحون موږ به چې په داسې حالت کې هم هلاک کېږو چې زموږ کې چې نو هغه څه وي صالحان نیکان خلک وي. الله پیغمبر وی او ځکه نجات دپاره چې نو هغه صالح نه مصلح کېدل دي نو ځکه وی او ها بیا د الله رب العزت واضح اعلان دی وامتازوا اليوم ایها المجرمون په ورځ د قیامت باندې چې نو الله پاک بیا چې کله فیصله کوي نو مجرمان به یو طرف ته کړي او دغه نیکان چې نو هغه به بیا بل طرف ته شي. نو اس الله وی وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ستا رب داسې نه دی نه چې نو هغه ستا رب چې نو هغه ظلم کړی چې خلک کلو واله دوی نیکان او صالحان ولو دو مصلح ول اصلاح کوونکي ول داسې نه وي واهلها صالحون ونه وي واهلها مصلحون اسم فاعل چې نو هغه جمع مذکر اسم فاعل صيغه ده واهلها مصلحون اصلاح کوونکي ول نو دی اصلاح کوونکي ول او بیا الله هلاک کړي نه داسې نه وه دی مصلح نول نو چې کله دوی مصلح نول نو ځکه الله رب العزت چې نو هغه هلاک کړل. نو معلومه دا شوله چې نجات دپاره مصلح کېدل دا لازم دی. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين. الله وایي که چېرې ستا رب غوښتلی وي دا ټول خلک به چې نو هغه په یو دین باندې راویستو. الله ته خو څه ګرانه نه ده چې انسان چې نو هغې د کې د خیر او د شر ماده ښودلې ده خو اوس دا خو الله هم کولی شي چې دا ټول په ټوله انسانان نیکان او صالحان ټولې د وخت چې نو هغه ابدال اولیاء او قطب پیدا کړی وي. الله ته ګرانه ده نه او نه داسې ده چې الله یې کولی نه شي. دنیا کې موږ ته الله پاک ښودلی هم نه یو قسم مخلوق الله پاک داسې پیدا کړی چې د هغوی د الله رب العزت د سترګې د رب په قدر باندې هم نافرماني نه کوي. موږ او ستاسو په اصطلاح کې ورته فرشتې ویلی کېږي. اوس فرشتې وګوره الله یې په خپله ګواه دی لا یعصون الله ما امرهم. دوی د الله چې ورته کوم حکم کړی یو خاص دوی د الله د حکم چې نو هغه نافرماني نه کوي. نو دغه الله پاک دومره فرشتې او تعداد یې څومره دی وایي دومره فرشتې دي چې اسمان کې یو لیس ځای چې نه نو هغه داسې نشته چې په هغې کې فرشته نه په عبادت کې مشغوله. کمې فرشتو نه زموږ خلک بارها پیرې چې نه نو هغه طواف عمرې حج او دې له ځي او طوافونو مخکې ته میلایږي هغوی د بیت المعمور نه یو پیره طواف وکړي نو بیا ورته دوباره نمبر ته میلایږي دومره ګڼې دي.
نو چې دا دومره لوی مخلوق الله پاک چې نو هغه پیدا کول او د ګناهونو محفوظ کولو نو ولې دا خلک ټول چې نو هغه نیکان صالحان اولیاء قطب او د ابدال نشول پیدا کولی ولې نه خو او دویم قسم مخلوق الله پاک پیدا کړی چې دا هغه صرافه چې نو هغه شر دی لکه شیطانان چې نو شلو اوس د نوم شیطان نه جو هغه شیطان دی داغه کې د خیر ماده چې نو هغه د سره نشتی انسان الله جل جلاله د دې دواړو بین مینس کې چې نو هغه پیدا کړی دی په انسان کې د خیر ماده هم الله پاک خودلی ده او د شر ماده په کې هم یې خودی ده د انسان کې د دواړه ماده چې نو الله پاک خودي او بیا د دې دواړو سره الله پاک انسان له اختیار هم ورکړی دی او د اختیار سره ته الله ویلی هم دی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر چا دی خوخه جو ایمان دی قبول کی چا دی خوخه جو کفر چنه نو عادی اختیار کی البته د یاد ساتي الله زمنګ طرف ته چنه نو اغرات لل دی ګوري بیا به کله راشي نو زبر د حساب کتاب چنه نو هغه به اخلب نو ځکه الله وی ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده الله به دا ټول خلق یو ډله یو جماعت چې نو هغه به پیدا کړول په دې کې به سره چې نو هغه نافرمانی او ګناونه خو بیا خو انسان امتحان نشو کنه انسان ته چې جنت ملایږي یا جهنم ملایږي د انسان چې الله قربت ملایږي یا د الله چې نو هغه لری کېږي نو دا خدای په عمل باندې کېږي او په دغه عمل کې د اختیار ورکړی شي ځکه بعض کارونه د الله پاک تکوینی دي غیر اختیاري پای کې څوک چوچرا کولای شي لکه بیماری راوستل دا امر تکوینی دی څوک هر سړی دا غواړي چې زه دې بیمار نشوي خو یې بیمار کوي څوک چې نو هغه کسه کولای شي مرګ شولو هر سړی چې نو هغه وایي چې زه دې مړ نه شولې خو تکویني امر دی پای کې انسان اسم نشي کولای دا بیا په خپل تن چې نو هغه کېدي او امانت چې نو هغه اوامر تشریع احکام تشریعي پاغي کې الله پاک انسان له اختیار ورکړي اوس دې کله په دغه خپل اختیار سره عمل صالح چې نو هغه غوړه کی الله ولا پاغي باندې بیا اجر او ثواب ورکي او کله چې دې په خپل اختیار سره اعمال سیئه چې نو هغه ونیسي پاغي باندې روان شي نو بیا الله وي موږ بوله داغي کې غریف باقي بیرالو موږ به چې نو هغه به ولا سزا ورکو نو ځکه الله وي ولو شاء ربک کستا رب غختله لجعل الناس امه واحده دا ټول به یو جماعت یو ټولګي یو قسمه خلق جوړ کړو ولا يزالون مختلفين دا مشهور معروف قاعده ده کله چې نفي په نفي داخل شي هغه نه اثبات پیدا کیږي نو زال يزول هم نفي ده او لا هم نافیه ده نو وی ولا یزالون همیشه به د اثبات دی پیدا شو اختلاف بکی ولی ځکه انسان کې د خیر او د شر ماده ده ځکه انسان کې نو هغه مذکر او مؤنث دي ځکه چې او کم ځکه چې مذکر او مؤنث آلته خواهشات او کم ځکه چې خواهشات پوره کیږي نو آلته اتار او چړاو راځي او کم ځکه چې اتار او چړاو راځي پای کې بیا جایز او ناجایز نو هغه راځي نو الله رب العزت وی مختلفین دی به همیشه چې نو هغه په دغه اختلاف کې دی کې بدوی الا من رحم ربک مگر پچا باندې چې ستا رب چې نو هغه رحم وکړلو ستا رب چې نو هغه د عقیده چې نو درست کړله دا هغه ته د سم لار سم نهج باندې چې نو هغه روان کو دا د الله فضل سره په خپل ځان وګڼي نو اذا الله فضل شي ولذلك خلقهم الله به دغه لپاره موږ دی چې نو هغه پیدا کړی اختلاف لپاره ولی خواهش دی او په یو ځای کې چرتم نه کی تاسو ګوره په یو کور کې جنو هغه خزې خاونې زوی لوري ټول یو کورې موږ ورته یو فیملی یو خاندان وایو خو پای کې هم د هر سړي د بل سره په خوراک کې اختلافي پسکا کې اختلافي په جامه کې اختلافي په بازار کې اختلافي په ناست پاسته کې اختلافي هر شي کې جنو هغه د بل نه بدلی نو لیکي نو هغه دا ټول کېږي او دغه شان الله دې په دغه عقیده په دې کې به همي نو دا نه چې تاسو په دې خپه شې دې به دغه شانتي کوي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت مفهوم ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نو هغه تفرق اليهود يهوديان چې نو هغه په فرقه شولو یو یو روایت کې راځي دو او یا فرقه چې نو هغه شولې او ستفترق امتي الله پیغمبر فرمایي زما امت به نو هغه هم په دغه فرقو کې تقسیم بشي دونه بدري او یا فرقه چې نو هغه جوړ شي په دې کې به دو او یا فرقه دا به گمراهی باندې وي او دا باقی یو فرقه دا بچنه نو هغه په سبانی په صحیح نهج او په صحیح لار وي الله رسول دا بسو کی نبی رسول الله صلی ما انا علیه و اصحابی
په کم باندې چې زو زما صحابه اهل سنت والجماعت چې دی نو هغه نو موږ دغه اهل سنت والجماعت زموږ الحمدلله عقیده ده نو دې به د نجات مندون کې نور چې دی نو نشته لکه خوارج شو روافض شول دغه شان معتزله شول ذکریه شول فکریه شول ډیر شي چې دی نو هغه قسمونه دي وتمت کلمت ربک استاد رب خبره چې دی نو هغه پوره شو او څه خبره واغه نو هغه دا لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین ضرور بچنه هغه زړه کوم جهنم او جنت لره د خلقونه د جهنم له بچنه هغه زړه کوم من الجنة والناس اجمعین د پیریانو او د انسانانو نه چا چې د الله نافرمانی وکړه نو د دې ځای د دې ټکانه چې هغه جهنم دی الله په دې جهنم کې بچنه هغه زړه جمع کوم اوس دې دا په ځین کې ناراضي ګوره چې د یو جهنم کې به دا ټول په یو ځای کې رابن کی نه ټول به جدا جدا چې دی نو هغه لکه څنګه چې لرګاړی ځي نو په ریل کې مخکې دی نو هغه فرست کلاس چې ورته ویلی کېږي او تړ او سیکنډ او وغیره نو یو ښځی چې نو یو په هغې پسې ورپسې یو د هغې خو نور چې دا ریل د دې ځای نه روان شي او دې چې نو هغه کراچۍ ته ځي ټول یو شان ته رسي طبقات کې فرق وي جهنم د ټول لپاره یو شان دی طبقاتو کې فرق دی بعضې ملحدین چې نو هغه دلته یو اعتراض کوي اعتراض دا کوي چې دا پیریان خو الله پاک وایي من الجنة والناس اجمعین نو انسان خو صحیح دی خو د اور سره چې نو هغه په سوځي د هغې نه یېرېږي نو پیری خو خدای په خپله د اور نه پیدا کړی څوارلسمې سپاره کې الله پاک وایي والجان خلقناه من نار السموم نو دی خو د اور نه پیدا کړی نو چې د اور نه پیدا شوی بیا څنګه دی نو کله ناکله د داسې انسان دپاره چې نو هغه عام ساده فهم خبره هم بهتره دلته تو قرآن احادیث دلایل وي د پاغې نه پوهېږي نو دې څه خو د الله ویلي دي بس موږ ته آمنا وسلم نه او زمونږ په عقل کار کوي او کنه کوي خو چې الله ویلي بالکل حق او سچ دي الله پیغمبر ویلي بالکل حق او سچ دي او زما ذهن ورته رسي یا نه رسي زما د ذهن چې هغه خو محتاج نه دي حدیث مبارکه کې راځي صحیح مسلم او صحیح بخاری چې هغه روایت دی ابواب صفت الجهنم کې پای کې هم چې هغه د قشانت نه چې الله رب العزت ته جهنم یو حصہ شکایت وکي ای الله د دې ور نه مې وساتې جهنم د دې زینه دا خو دومره ګرم دی د زو خړم نو ځوانه اور دی جهنم یو طبقم د اور د بل طبقم د اور دغه دغه د سختۍ نه فریاد کوي نو معلومه ده شو چې د بم سوځي کړه او د دنیا د ور نه د جهنم ور 69 درجه چې نو هغه بسې وای او د دنیا پیره چې نو هغه شیطان دا خود د دې ور نه چې نو هغه پیدا دی بهرحال دې نه پیدا نو یو ساده سړی هغه ورته یې سیده دغه بیا انسان د خاورې نه پیدا دی کنه نو په کار دا چې خاورې نه هم د تکلیف نه رسي کنه وی او یو هغه یې صحیح ده یو هلته چېرته یې وشي ولکه څنګه چې اوس د یوې دا موسم د پټۍ یو سړی اړولو یو هغه داسې یو لوی شان دی چې نو هغه لوټ راواخیستو او د خدای د هېرې ولې د ولو دې منځ له راپرېښودو نو چې اوس یې کله د دې ولې دې منځ له راپرېښودو چې دی په سور شو تا او زما ملا چې دی نو آمده لکه ته خو د خاورې نه پیدا یې نو چې د خاورې نه کم سړی پیدا دی نو خاورې به خاوره باندې خو خاوره نه خوږېږي سزا نه مومي تکلیف کنه نو چې څنګه دغه مومي دغه شانتي ور نه چې ور هم کده ور نه پیدا دی خو جهنم ته چې لاړ شي نو هغه به دغه تکلیف چې نو هغه مومي ځکه الله ویله املأن جهنم من الجنة والناس اجمعین الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي وما كان ربك ون د استعرب ليهلك القرى چې هلاک کې کلیواله بظلم په ظلم سره واهلها او داغه اوسیدونکو مصلحین مصلحون اصلاح کوونکي وي ولو شاء ربك او کچری غختل وستارب لجعل الناس خامخا جوړ کړي به والخلق امه واحده ټول یو امت یو ډله ولا يزالون مختلفين او همیشه به دو مختلفو الا من رحم ربك مگر هغه څوک چې په چا رحم وکړو ستارب ولذلك خلقهم او د دې دپاره دوی پیدا کړل وتمت کلمت ربك او پوره شوله چې نو هغه ستا د رب خبره لأملأن جهنم چې خامخا ضرور به ضرور چې نو هغه به مونږ ډکو جهنم لره من الجنة د پیریانو والناس او انسانانو نه اجمعین ټول په یو ځای